بچیان آتاو که کنه قیامت راولما نغا د میلمنو لږ استقبال وکړي د مصر زموږ علما هغه قرآن حضرات راورسېدل. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. جناب قاری المقری الشیخ محمود کمال نجار صاحب، جناب قاری المقری الشیخ محمود منصور حسن صاحب، جناب قاری المقری الشیخ مفتی روح اللہ روحانی صاحب. بارک اللہ. نعرے تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بارک اللہ. جزاکم اللہ. ملګری د خاموشۍ اظهار وکړي، په خپل خپل ځای باندې کښېنئ. خاموشۍ اظهار وکړي. بالکل زموږ مهمانان راورسېدل او تاسو د خاموشۍ اظهار وکړي او په قلارۍ سره د مجلس انشاءالله اختتام ته رسېدولی دی. هغوی به انشاءالله درې ساعت کې تاسو سره تلاوتونه مخکې کوي او زموږ میلمه جناب قاری المقری قاری خدام القرآ محمد قاسم رفیق صاحب دامت برکاتهم العالیه آئی هم تشریف روړ او موږ ورته هرکلی وایو، خیر مقدم ورته وایو. اما یو واقعه بیانوله چې یو مثال دی ډېر ښکلی چې په ونه کې خارو وه، ګیدړ به روزانه راتلو ما ته بچی راتاو که که نه قیامت راولمه. نو ګیدړ به خارو به ورته بچی راتاو کړو. آخر دا یو بچی پاتې شو، یوه خارو پاتې شوه. نو خارو ډېره خفه وه. په سبا ډوله کارګه راغی، ویې ولې خفه یې؟ وي دغه شان ګیدړ راځي او په مخ ویلي بچی راتاو که که نه قیامت راولمه. بیا کارغه ورته وایي، وی ورته وویل چې راورکوي ګیدړ په ونې کې نه شي ختی. په سبا نه چې دی ګیدړ راغی، وي بچی راتاو که که نه قیامت راولمه. بیا خارو ورته وی راوله، وی دا خونه ته چپ ولیده. بیا هغه ورته وی کارغه، وی دا ښه ده ګورم به ورکړه. کارغه ګیدړ لاړو په کنده کې پرېوتو او دا دې چې کوم دی بېهوشه کړو. نو که تاسو خیال کړی دا کارغان دي نو دا دی چې په کندو کې هم مردار وایي ډېر پورې راپورې ټوپونه ووایه بیا راشي په مرداره کښېني. دا ګیدړ خو چې کوم دی په سر پروت و او خپې چې کوم دی اسمانته کړې وې. دا کارغه راغی چې په خپې ډوله کښېناستو. ګیدړ پرې روغ پې راغونډې کې راویلي وو. چې راویلي وو دې کارغه ته ویې تا دې خارو ته دا خونه ولې ښوده؟ دا کارغه ورته ویې دې خبره یا کوم زما مرګ دی. وی زما یوه خبره ومنه. هغه یې کومه خبره؟ نو هغه کارغه ورته ویې ما ته دعا وکړه. یو ګیدړ چې مخکینی خپې کوډاو کړي یو کارغه واولېدو. چې واولېد نو هغه ګیدړ وایي وی هغه سړی د خدای په غرقونه غر کې چې دلته خوږې دي نه خلکو ته دعاګانې کوي. د دې وجې نه زما عزتمندو که د دې طلباو نه د دې علماو نه مونږ چې کوم دی دعاګانې غواړو وایي چې یاره مونږ له دوی دعاګانې وکړي، زمونږ په کاروبارونو کې، زمونږ په اولاد کې، زمونږ په خاندان کې برکت وي. د دې طلباو د دې علماو چې کوم دی اکرام کوو او د دوی سره چې دی مینه کوو. الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.